السلام علیکم. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو چې کوم هنګامه خیز خط لیکلی دی د هغې ډېر دوررس اثرات به په دې نظام باندې ځکه چې ټولو ته پته وه چې دومره مداخلت کیږي د ادارو د طرفه او نظام انصاف چې دی مفلوجه دی او فیصلې اختیار د آئین او قانون مطابق نه کیږي په دباو باندې کیږي او تیر 2 کالو راسې خدا ډیره واضحه شوه ځکه چې په څه طریقو سره دا فیصلې وشوې ټولې دنیا ته پته وه چې آئین او قانون بې بسه دی او طاقتور ډیر با اختیاره دی د هغه نه بغیر هیڅ نه کیږي د دې واقعیات د رژیم چینج نه پس یو تسلسل دی او اوس چې کوم دی د هغې په کار وه چې چیف جسټس محترم صاحب قاضي فایزي صاحب دا د عدلیې باندې حمله شوې ده هغه له په کار ده چې هغه د عدلیې په خپل سربراهۍ کې اعتزاز احسن صاحب وویل چې د 9 سینیر ججانو یو فورم جوړول پکارو یو کمیشن او هغې کې دا ججان هم راغوښته پکارو او د ادارو سربراهان هم او 2-3 ورځو کې به دا ټول کیس مخې ته راشي خو چیف جسټس صاحب د دې نه سار ځان بچ کو او ایگزیکټیو شهباز شریف سره ملاقات کو دا ملاقات هم غیر معمولی و داسې ملاقاتونه چیف جسټس نه کوي خو دا چیف جسټس صاحب هر کار ناشنا په اول ځل کیږي نو هغوی له دا نو په کار خو هغوی شهباز شریف ته وي او شهباز شریف ولا د هغه باندې الزام دی چې دا های کورټ ججانو په 2 ځګونو باندې الزام یو په ایگزیکټیو اچولې دی الزام ایگزیکټیو حکومت دی یو په ایجنسو اچولې دی نو اوس شهباز شریف صاحب هغې له یو کمیشن جوړي زموږ وزیر قانون دا پریس کانفرنس وکړو او به ریټایرډ ججي اوس ریټایرډ جج ته به مخې ته شپږ د های کورټ ججان ودرېږي او هغه خپل صفایانې پیش کوي د دې نه دا ښکارېږي چې دوی به دا ټي او آر داسې جوړ کړي چې هم د دغه شپږ ججانو په خلاف به کاروایي وکړي او دوی به د عدلیې نه وباسي ځکه چې دوی سرنډر نه کوله دوی اوسه پورې برداشت کو او دوی له داسې ججان پکار دي چې بس هغه هره خبره مني نو د دغسې واقعیات ثبوت د چا سره هغه ته خو په وخت باندې پته دی یو جج وی چې زما په کور کې کیمرې لګولې وي بل جج وی چې زما اوخې بوتلې وغلې په نازکو زګونو باندې کرنټونه ورکړي نو د دغسې کمیټې جوړول هیڅ حیثیت قانوني نشته شکریہ معذرت دا صرف د عوامو سترګې تورول دي او دغسې کمیټې د تحریک انصاف وکیلانو مسترد کا د لاهور های کورټ بار هم مسترد کړه ډیر پوه خلک دا کمیټې مسترد کوي دا ولې قاضي صاحب وکړو قاضي صاحب چې کله نو چیف جسټس شوی نو خلکو به وی چې دا آئین او قانون محافظ دی او د انساني حقوق او د پریس د ازادۍ ډیر زیات چیمپئن دی او د وکالت به د متی الله جان غونته خلکو کو اسطور به کو چې کله په اسطور باندې حمله وشو نو چیف جسټس صاحب دا کور ته تلو او د متی الله جان په کیس کې هغه سوموټ اکشن اغستو چې چا په د حمله کړی دا د رامخې ته شي خو چې کله چیف جسټس صاحب په دې کرسۍ کې ناستو نو اسطور او متی الله جان غونته خلک چې د وکالت به کوي انتهایی مایوس شو او شدید تنقید پکې شروع کو چې دی چیف جسټس صاحب اقدامات چې دی د غیر جمهوری قوتونو لاسونه مضبوطی او جمهوریت ته نقصان رسي او دا غي غټ ثبوت دا چې په الیکشن کې لیول پلین فیلډ تحریک انصاف لورنکو د تحریک انصاف نه نخا غیر قانوني تور واغستا چې دوی ته په الیکشن کې نقصان شو د دې ټوله فایده مسلم لیگ نون او هغه غیر جمهوری قوتونو ته کم چې دا نظام مفلوجه شوی د چا د لاسه چیف جسټس صاحب ته اوس د اسلام آباد حلقې دا وی چې هغه ته دا لالچ ورکړی دی چې طالب ایکسټنشن درکو او هغه د پاره د 2/3 اکثریت پکار دی 224 ووټ پکار دی نو د تحریک انصاف نه چې د مخصوص نشستونه اخلي په زور زبردست دم د دغه د پاره دی چې د شهباز شریف حکومت 224 سیټونه برابر شي او هغه بیا په آئین کې هغه ترمیم کوي چې چیف جسټس صاحب له 3 کال ایکسټنشن ورکي نو دا چیف جسټس صاحب چې څومره اقدامات کوي تاسو چې دا غیر جانبدار تجزیه کې نو هغه د حکومت د فائدې دي یا د خپل ذات د پاره دي ځکه چې دغه فایده کوچري د دې 2 واقعیاتو نه پس اوس هغوی کې آئین کې تبدیلی کوي او چیف جسټس صاحب ته ایکسټنشن ملاویږي نو دا
هغوی په دې ټولو اقداماتو باندې به ډېر غټ سوالیه نشانی او دا به د تاریخ د عدلیې په تاریخ کې ډېر یو سیاه باب وي. ایکسټینشن تاسو ته پته چې نورو ادارو کې وشي نو زموږ ملک ته څومره نقصان وشو. 75 سال نه موږ ته د ایکسټینشن فایدې وشوې، نه موږ ته د دې مداخلت فایدې وشوې. څو پورې چې عوامو ته خپل اختیار او حکومت نه میلاو شوی نو دا مسلې زموږ نه حل کیږي. کله د IMF په در ولاړ یو، په خطه کې 4 ملکونو ګاونډیان دي، د دریو سره په حالت جنگ کې یو، هندوستان سره په بارډر هر وخت ډزې ډومبه کی، په ایران مو حمله وکړه، په افغانستان مو حمله وکړه، چین له مو وس نه رسي را باندې ډېر زورور دی کنه هغه ته به مسترګې خولې وي. نو موږ کم ځای ولاړ یو. 30 لاک خلک په تیر 15 کاله کې د ملک نه لاړه. دا روزانه 1650 جوړیږي. ځکه چې خلک مایوسه دي. خلک چې مایوسه شي چرته بځي؟ بس د دې ملک نه بځي. د بجلی او د ګیسونو بیلونو دومره تباهي راغستې ده چې ما پرون یو ریپورت کتو چې په لاهور کې په تیر یو میاشت کې 20,000 خلکو د ګیس میټر لر کړی ځکه چې د چولې بیل 50,000 روپۍ راشي. نو چرته بځي؟ او د سړي تنخواه 1.5 او د چولې بیل 50,000 راغلي. نو داسې حالت ته خلک روان دي چې هغه عمران خان کمې خبرې کړې وي چې لندن پلین کې به څه کېږي، اول به زما پارټي ماتي، زموږ حکومت به ختمي، پارټي به ماتي، خلک به راله اغوا کوي، بیا به موږ ټول جیلونو ته اچي او بیا به دوی الیکشن کوي او بیلي به خو په جعلي طریقې سره خپل حکومت جوړي. خو هغه اوس یو ډېره خطرناک خبره کړې او الله دې نه کړي چې دا وشي. او وایي چې زه څه ګورم چې د دې حکومت کم نااهلي دي او کم مهنګایي روانه ده او IMF ډیل وشي نو ملک به د سریلانکا طرف ته رواني. ځکه چې خلکو سره به د روټۍ درک نه لګي نو چې تنګ شي نو په جنگ شي. الله دې داسې نوبت نه راولي او الله دې زموږ د ټول فیصله سازو له هدایت ورکی چې خدای د دې ملک د فائدې فیصلې وکړي. د خپل انا د خول نه روزه تاسو د یو په دشمنی کې بل کرب کوي او د بل په دشمنی کې بل کرب کوي. د یو حکومت ختميږي بل راځي او د بل ختميږي بل راځي. 40 سال راسیدغه سرکس شروع دي خو فائدې ونه شو. عوام ډیر پریشان دي. چیف جسټس صاحب دا اقدامات چې کم دي دا هم دغه غیر جمهوریت قوتونو لاس مضبوطولو د پاره دي او دوی په دې نظام ډیریل کولو کې پوره لاس دی. الله دې زموږ ټولو ته د ښکلي پاکستان او د خوشحال پاکستان وښي او موږ د دې مافیا نه خلاص کړي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.